اوسپنې پسې زور کوي او د اوسپنې سره مینه او محبت کوي او ځان ته یې راکش کوي. دغه رنګې محترمو تاسو به ډېر داسې جامد څیزونه ګورئ چې هغوی د یو بل پسې زور کوي او د یو بل پسې انخلي. نو همدغه وجه ده چې الله جل شانه په مخلوقاتو کې مینه او محبت او د دې ماده اچولې ده. انسان به د ټولو نه لویه مینه د الله جل شانه سره کوي، ځکه چې د ټولو نه لوی احسان په موږ باندې الله جل شانه کړی دی. کله چې د الله جل شانه او د مور او پلار مینه راغله، نو د مور او پلار مینه دا به پرېږدي، دا به د خپو لاندې کې، او د الله جل شانه مینه او محبت دا به اخلي، په دې ځان پوهېږي. خو بهرحال محترمو، ستا مور او پلار، ستا مور دا داسې یو عظیمه هستي ده چې د دې مینه او محبت دا فرض دی، دا واجب دی او په دې کې ثواب دی. محترمو، په قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه کوم ذکر چې د خپل وحدانیت ذکر فرمایي او دا فرمایي چې زما شکر گزاری کوا، زما عبادت کوا، ورپسې متصل الله جل شانه په څو ځایونو کې فرمایلی دي وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکریہ ادا کوا، د مور او پلار شکر ادا کوا، زما عبادت کوا او د مور او پلار سره ښه سلوک کوا، ما وپیژنه او مور او پلار دې وپیژنه، هغوی سره احسان کوا، نیکي ور سره کوا. محترمو، آیات کریمه ما ستاسې حضور کی تلاوت کړي کہ اللہ جل شانہ فرمائی واورئ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، ستا اللہ جل شانہ په دې باندې فیصله کړې ده اے رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے عام انسانانو، الا تعبدوا الا ایاه، دا الله نه سوا به د بل چا عبادت نه کیږي. ځکه الله جل شانہ د شرک نه ډیر نفرت کوي، د الله جل شانه شرک ډیر بد راځي. هلکو ما او تا انسانان یو، د الله مخلوق یو، خو که ما او تا سره څوک په کاروبار کې شریکیږي منوي نه منو، که ما او تا سره څوک په عزت کې شریکیږي نه عزت ور سره نه نیمو، که ما او تا سره څوک په پټي کې شریکیږي خپل ځان پې ور مړ کو، هغه مړ کو. که ما تا سره څوک په بچو په اولاد کې شریکېږي چې راڅه بچي دي ما ته راکه، دا زما شو، دا ما تا نه منو. شرکت فطرتن انسان دا نه مني، او انسان خو لا پرېږده چې سپي، پیشوګان، خنزیران، غواګانې دی هم نه مني. ته داسې چل وکړه چې سپو ته غوښه واچوه، روټۍ ورته واچوه او یو څو سپي پې نور ور پرېږده. مثلا یو سپی راونیسه، هغه ته روټۍ واچوه، غوښه ورته واچوه، او بل سپی ور پرېږده، دا سپی ځان سره نه پرېږدي. ولې؟ شرکت دا نه مني. نو ځناور هم شرکت نه مني، انسانان هم نه مني. نو الله جل شانه، الله جل شانه چې د هغه سره کبر ښایي، د هغه قدرت نه ختمېدونکی دی، مرګ وفات ورته نه راځي. په الله جل شانه باندې نشواله نه دی تیر شوی او نه به پرې راځي. هو حی لا یموت، الله جل شانه داسې ژوندی دی چې مرګ به ورته نه راځي، او داسې ژوندی دی چې مخکې پې نشواله نه دی تیر شوی، نو به ومني شرکت. نو الله جل شانه فرمایي چې په دې ګورې ما فیصله کړې، په دې باندې الله جل شانه فرمایي ما غټه او عظیمه فیصله کړې. په کومه خبره؟ الله تعبدو الا ایاه، زما نه سوا به د بل چا عبادت نه کې، بس ختمه شوه. او بس به کې وبالوالدین احسانا، متصل د الله جل شانو د عبادت سره به څه کې، د مور او پلار سره به ښه سلوک کې، عطف دی په وقضا باندې غوږ شه. نو اوس به معنا څنګه شي چې الله جل شانو دغه فیصله م کړې ده چې د مور او پلار سره به احسان کې. الله جل شانو په دې باندې فیصله کړې ده چې د مور او پلار سره به ښه خوی کې، ښه اخلاق به استعمالې، د هغوی په کار به راځي. داسې به نه جوړېږي چې د مور او پلار په اوږو باندې ته سور شي، نه، مور او پلار به په خپلو اوږو باندې اخلي.
یو تابعی دی بله مور یې په اوږه کړې ده او لګیا دی طواف کوي نو دا اجازت شته که یو څوک په سورلۍ باندې سوري طواف کوي هم ټیک ده سپي کمزوري دي سایکل کې ناست دی هلته به تاسو ډېر خلک وګورئ طواف کوي دا هم جایز ده او کمزوری دی یو چاته پر اوږه شوی دی په شا شوی دی طواف کوي دا طواف هم جایز دی ټیک دی نو دا سړی دی تابعي دی مور یې په اوږه کړې ده په شا کړې ده او طواف کوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي څه دې خیال دی رسول الله صلی الله صحابي ته دا سړی وایي تابعي آیا ما د مور حق پوره که یاره وایي تا خو د مور سره نیکي وکړه وایي که ته ټول عمر دغه رنګې دا په اوږه باندې وګرځې نو د مور کم درد چې ستا په تکلیف باندې برداشت کړی دی هغه هم ته نشي پوره کولی البته د مور سره دې نیکي وکړه احسان دې ورسره وکړو خو که ته دا وې چې ما د مور پوره حق برابر که نه ستا مور چې ستا د پیدایش په وخت کې کم درد کم تکلیف تیر کړی دی دغه حق هم ته ټول عمر چې په اوږه کې مور په شی وګرځې دا هم نشي ادا کولی دا هم نشي پوره کولی مور دومره عظیمه هستي ده نو الله جل شانه فرمایي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښه سلوک کوه الله جل شانه مزید فرمایي مخکې دا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اے انسانا الله جل شانه فرمایي که چېرته ستا د مور او پلار ستا په ژوند باندې ورسېږي دومره عمر ته بوډاوالي ته پلار دې سپین ږیری شي مور دې سپین سري شي بلاګانې راکږي شي الله جل شانه دلته ډایرکټ د بوډاوالي ذکر فرمایلی ولې سوچ کوه په ځوانۍ کې ستا مور او پلار اوبه ځان ته راغوښتی شي د روټۍ انتظامات ځان ته خپله برابرولی شي چیز ځان ته برابرولی شي کپلې ځان ته په ځوانۍ کې ستا مور پلار انځلی شي ستا پلار د دې قابل دی چې مزدوري وکړي ستا مو ساتي ستا مور مو ساتي ستا خویندې مو ساتي خو الله جل شانه دغه د ځوانۍ ذکر ونه فرمایي د مور او پلار ځکه په ځوانۍ کې د یو انسان بل انسان ته ډېر ضرورت نه پېښي الله جل شانه فرمایي چې ځواني خو ستا مور او پلار خپله نه تېرولی شي په هغې کې مه روه خو که خاص کر بوډاتوب ته ورسېدل اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما که یا صرف مور دې ژوندی وه په داسې حالت کې چې هغوی بوډاګان بوډۍ شوله یا پلار دې ژوندی و په داسې حالت کې چې بوډا شو یا دواړه خوش قسمته وي ته مور او پلار دې بوډاګان شو ته ورته ژوندی برابر یې فلا تقل لهما اف الله جل شانه فرمایي بله وړه کلمه نه وه ورنه الله جل شانه به ذکر کړی وي اف د الف او د فا نه جوړه ده سوچ کې کوه نو الله جل شانه فرمایي دا خو پرېږده چې ته به مور پلار ته کنځل کې ته به مور او پلار د ښځې په سر باندې راټي او ته به ورته د پلار او د مور کنځل کې ته به یې د کوره وباسې ته به پرې روټۍ بندې ته به پرې اوبه بندې ته به ورته خپله ناخواسته سپی او خر او خنزیر وې نه الله جل شانه دا خبرې ذکر نه دي فرمایي خپله دلالت النص ته دا خبره ثابته ده چې مور او پلار ته به کنځل نه کې چې بوډاتوب ته ورسېدل الله جل شانه فرمایي نور کار څه پرېږده فلا تقل لهما اف زما بنده اف بم دا وایي په مخ کې نه کړي دې ته وایي التأثیر فقهاو د مفسرینو حضراتو د دې تفسیر کړي د دې وضاحت یې کړی دا اف کلمه د مور او پلار په مخ کې ویل دا حرام دي او الله جل شانه فرمایي څه وایي څه فرمایي فلا تقل لهما اف د مور او پلار په مخ کې اف مه کوه اوس تا په یو څه کې تاوان وکړو خدای نه خواستل تاوان دی په تجارت کې کاروبار کې ځمکه کې پراپرټۍ کې بل څه یا چا تکلیف در ورته راغلی د مور مخکې څوک نه د پلار مخکې نو دا تا حرام کار وکړو ګناه کبیره دې وکړه ځکه الله برای راست الله جل شانه منع کړی فلا تقل لهما اف مه کوه د مور او پلار مخکې ولې دوی زړه ته تکلیف رسوي نو که د مور او پلار په مخکې دې اف وکړه دا حرام دي دا ګناه کبیره ده توبه وکړه ولې دا مور او پلار ته تکلیف رسوي زما دا بچي ته څه تکلیف رسېږي دا اوف یې ولې وکړه دا اسویلې ولې وکړه زه ته څه تکلیف دی نو دا الله جل شانه حرام کړل او یا دا ته وایي چې بچیا مونځ ته لاړ شه مور درته وایي بچیا پاڅېږه مونځ ته لاړ شه بچیا د ګناه کار مه کوه بچیا فلمونه ډرامې مه ګوره بچیا د چا غیبت مه کوه بچیا حرام مه کوه زنا مه کوه جواري مه کوه
امر بالمعروف نیکی حکم درته وکي د ځینې خلکو طبیعت سخت وي څه وکړي اوف یو خدانه دغه تأکید دې وخت اوف کول ځان دغه اوف هم ورته نه کوي که تا ته تکلیف و هم اوف به نه کوي او که د هغوی د خوا درته تکلیف ورسېد هم اوف کلمه به د خولې نه وځي د وینې ایستل د مور او پلار په مخ کې دا حرام دي په دې باندې ګناهګار یې ګناه کبیره ده لویه ګناه ده او ډایرکټ په قرآن عظیم الشان کې دا د مور او پلار عزت دی د مور او پلار به دې خیال داسې کلمه به هغوی په مخ کې نه وي چې هغوی ته خفه کړي ولا تنهرهما الله جل شانه فرمایي مخکې لاړ شه ولا تنهرهما رټې به یې نه کنځل خو پرېږده رټې به یې نه چې زمړه ته بوډا شي دماغ دې کار کړی نه دا به نه دا به نه څوک چې عموما بوډاګان شي چې د هغوی دماغ کمزوری کوي دا ځان سره یاد ساته